صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د منځ فرایض شو او واجبات بیان شو، د سنت بیان شو. اوس منځ کې مستحبات څومره دي؟ نو علماء وی منځ کې 25 مستحبات دي. 25 سیزونه منځ کې داسې دي چې د هغې کول مستحب دي. پہلا نمبر چې یو منځ کوونکی منځ کې ولاړي نو دی به خپل سترګې ځای د سجدې ته متوجه کوي، ځای د سجدې ته به ګوري. په ولاړه کې ځکه دا انتهایی عاجزي ده، یو خوا بل خوا به نه ګوري. دویم نمبر ادب دا دی چې کله په رکوع باندې شي نو په رکوع کې به بیا خپلو خپو ته ګوري. دریم نمبر ادب دا دی چې کله سجدې ته لاړ شي نو بیا به د پوزې سر ته ګوري. څلورم نمبر مستحب دا دی چې کله په قاعده کې کینی نو بیا به خپلې سینې ته ګوري. دا کمال عاجزي ده. علماء وایي دا د نبی علیه صلات وسلام د دې خبرې مصداق دی چې ته د الله پاک داسې عبادت وکړه لکه چې الله پاک ته ګورې. ولې که الله پاک ته نه وینې نو الله خو تا ویني. نو کمال عاجزي خپل سترګې به نه پورته کړي. پنځم نمبر مستحب منځ کې دا دی چې کله سورت فاتحه ووایې وللضالین پورې وروستو ورپسې پوره سورت ویل دا مستحب دي. 3 آیاتونه یا د 3 آیاتونو نه سیوا دام کار کوي، په دې باندې واجب پوره کېږي. لیکن پوره سورت ویل بغیر د سورت فاتحه نه دا مستحب دي. شپږم نمبر ادب دا دی امام پسې به مقتدی الله اکبر وای په پټه باندې په ښکاره نه. اووم نمبر مستحب دا دی چې لاسونه بګدي په زنګنونو باندې، لاسونه په زنګنونو کې دي او کولاو ګوتې به کولاو وساتي د رکوع په حالت کې او دغه رنګې د قیدې په حالت کې. خو رکوع کې به زیاتې کولاوی. ما تاسو ته پرون وی رکوع کې به سړی ګوتې زیاتې کولاوی او زنانه نه، زنانه به ګوتې یو ځای کوي او سړی به کولاوی. اتم نمبر ادب دا دی ملا به غوړی او خورۍ به په رکوع کې د سر سره به برابرئ. نهم نمبر ادب دا دی او مستحب چې سر به د اوږو سره برابرئ، د اوږو نه به بره او ښکته نه وي. لسم نمبر مستحب دا دی چې سر د رکوع نه پورته کوي نو د پورته کېدلو ټیم کې به سمع الله لمن حمده وایي. داسې نه چې ودرېږي او بیا وایي سمع الله لمن حمده. نو چې سین شروع کوي دا په رکوع کې وي نو همدقه حالت کې بیا ودرېږي، د رکوع نه وپاسي. یو لسم نمبر ادب دا دی او مستحب دا ده چې کله سجدې ته ځي اول به زنګنونه ږدي. 12 نمبر مستحب دا دی بیا به لاسونه کېدي. 14 نمبر مستحب دا دی بیا به پوزه کېدي. 14 نمبر مستحب دا دی چې تندی به کېدي. 15 نمبر مستحب دا دی خپلې مټې به د خېټې نه جدا ساتي. پرون مې ورته د سجدې طریقه ښودلې وه او په هغې کې دغه اجزا مستحب دي.
مټې به د خېټې نه جدا ساتي. 14 نمبر مستحب دا دی چې خېټه به د خپلو پتونانو نه جدا ساتي. 15 نمبر مستحب دا دی چې د خپو ګوتې چې دي په حالت د سجدې کې دا به قبلې طرف ته اړوي، چې د خپو ګوتې د ګوتو مخونه چې دي هغه قبلې طرف ته. 18 نمبر مستحب دا دی چې سر پورته کوي د سجدې نه، نو په تکبیر به پورته کوي، داسې نه چې یو ځل کیني او بیا وایي الله اکبر. ډېر خلک داسې وکړي چې د سجدې نه پاسې کیني بیا وایي الله اکبر. نه، علما وایي حمزه به په سجده کې وي او بیا به پوره کې په ناسته الله اکبر، داسې طریقه باندې. 19 نمبر مستحب دا دی چې دی په سجده کې تسبیح وای 3 کرتا یا 15 کرتا یا 2 کرتا، دا 3 قول دی پکې، خو د 3 نه به کمی نه. بعضو کتابونه دا لیکلي امام به 15 کرتا وای، دې دپاره چې د مقتدي 3 کرتا برابر شي، خو د 3 کرتو نه به کمی نه. 20 نمبر مستحب دا دی چې د سجدې نه پاسیږي نو دی به لاسونه پورته کوي، پس ته پورته کېدلو د سر نه، سر به اول پورته کړي او بیا به لاسونه پورته کړي. 21 نمبر مستحب دا دی چې زنګنونه به پورته کوي، پس ته پورته کېدلو د لاسونو نه، پیله به سر پورته کړي بیا لاسونه او بیا زنګنونه. 22 نمبر مستحب دا دی چې کله د 2 سجدې نه سر پورته کړي په 2 رکعت کې، لکه 2 رکعته برابر شو او تا د 2 رکعت د 2 سجدې نه سر پورته که، نو څه چل به وکړې؟ نو ګسه خپه به خواره کې او په هغې به کښېنې. 23 نمبر مستحب دا دی چې ښی خپه به ودرې او د ښی خپې د ګوتو مخونه چې دي هغه قبلې طرف ته کړي. 24 نمبر مستحب دا دی چې لاسونه به دواړه په پتونانو کې دي او ګوتې به کولاو ساتي په حالت د قیدې کې، او تشهد به وی په ژبه هم او په زړه هم. په ژبه به التحیات لله والصلوات وی او په زړه باندې به وی د زړه توجه به هم برابرې او د خولې به هم برابرې. 25 نمبر مستحب دا دی په اخرنۍ قاعده کې چې کله عبد و رسوله ته د منځ ورسو د هغې نه وروستو په نبي علیه صلات وسلام درود ووې او ما تاسو بیا به وروستو دعا وکړې. داسې دعا به وکړې چې کوم د قرآن کریم سره مشابه وي یا هغه دعاګانې چې کوم احادیثو کې راغلي دي. مونږ او تاسو اسانه دعا چې کومه زده کړې ده، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا یو جامع دعا ده، د دې نه ښایسته دعا په دعاګانو کې نشته. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته یو کس راغی، صاحب ما ته دعا وکړه، دعا راته وښایه. هغه وی دا ووایه چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. هغه وی صاحب دا خو ماله راځي، بله دعا وښایه. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمیل دا الله بنده د دې دعا معنا درځي، د دنیا خیرونه او د آخرت خیرونه ټول درته ملو شو، نو نور څه غواړې؟ نو د دې نه جامع دعا نشته. نو ځکه دغه دعا متوارثه ده، مونږ او تاسو ته چې پلار او مور او نیکه او سلسله وار مشرانو مونځ ښودلی دی، نو دغه دعا راته ښودلې. نو دا دوی د ځان نه نه، دا په حدیثو کې راغلی ده. معنی دا ده یا الله مونږ له راکې په دنیا کې ښه، آتنا فی الدنیا حسنه، خدای دنیا کې ښه راکړي. نو ښه ټولو څیزونو ته شامل دی، ځوانۍ ته شامل دی، صحت ته شامل دی، مال ته شامل دی، خوشحالۍ ته شامل دی، بچو ته شامل دی، کاروبار ته شامل دی. خدای دنیا کې ښه راکړي، نیکو اعمالو ته شامل دی. او فی الآخرت حسنه، او آخرت کې هم ښه راکړي، نو ټولو ته شامل دی.
بخنه ته شامل دی، د الله دیدار ته شامل دی، جنت ته شامل دی. دومره جامع دعا چې څومره دا ده نو داسې نشته. او وقنا عذاب النار، او ساتې موږ د عذاب د جهنم. نو دا موږ او تاسو ته چې کومه دعا ښودلې شوې ده او متوارث او منقوله را روانه ده، د دې نه ښایسته دعا نشته. نورو احادیثو کې نورو دعاګانې هم راغلي دي، نو که هغه څوک کوئی پابندي پې نشته، و افضل دا ځکه ده چې دا جامع دعا ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، بخاری شریف روایت ده، تاسو چې دعاګانې غواړئ نو دعاګانو کې د دو څیزونو خیال ساتئ. یو مختصره دعا چې الفاظ لږ او ستاسو ټول حاجات پکې پوره کړي. اوږدې دعاګانې مه غواړه، کیدای شي بیکار الفاظ د خولې نه وځي. یو جامع چې الفاظ لږ او معنی ډېرې. دویم په دعا کې وزنونه مه جوړوئ چې سجع یا وزنونه پکې جوړوئ. شفای بیماران او شکست کفار او غلبه علی اسلام دا اکثر به مخکې خلکو وي، نو داسې یو وزن او سجع ده. نو په دعا کې به د دې دواړو څیزونو خیال ساتي. په عربی دعا علما وایي اله ډېره بهتره ده چې چاله د عربی معنا ورسي. چې عربی معنا درځي نو دعا به ستا د زړه نه، یو چې معنا یې نه درځي نو بیا خو ښکاره خبره ده چې بیا به هغسې توجه ستا نه وي برابره. د دې وجې نه د مونځ معنیګانې هم ضروري دي. ابه ته انشاءالله د مونځ ترجمه کومه چې مونږ او تاسو په دې مونځ کې ودرېږو او څه وایو، نو دا څه وایو، د دې څه معنا ده. نو چې یو مسلمان ته د خپل مونځ معنا ورځي نو بیا د زړه توجه یې ورته برابرېږي. درود شریف وایه، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد.